أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نرنی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 28 آیات نمبر 226 اور 227 دو آیاتونه ویلې کېږي. اوس دې ځای کې 22 حکم الله جل جلاله ابواب البر نه ذکر کوي او دې سره زمانه جاهلیت چې نو د یو رسم د هغې خاتمه هم کوي. زمانه جاهلیت کې چې نو هغه د طریقې کار ولو چې اکثر سړی به نو هغه خپل کور والا ته قسم وخوړلو چې زه به نن نه بعد تا ته نه نږدې کېږم، نه به یې وله طلاق ورکولو او نه به چې د هغوی کوم حقوق ول دا به یې ادا کول، داسې معلقه چې دی نو دا به یې پرېښودله. اسلام د کله رالو نو الله جل جلاله د دغې رسم د دغې غلط طریقې چې نو هغه خاتمه وکړله. الله پیغمبر فرمایل، الله جل جلاله فرمایل هغه کسان یؤلون من نسائهم چې د هغوی ایلا کوي خپلو ښځو سره تربص 4 اشهر نو د هغوی ته مهلت دی د 4 میاشتو. فإن فاءوا بیا که چې د هغوی رجوع وکړله فإن الله غفور رحیم نو بېشک الله پاک چې نو بخونکی مهربانه دی. اوس ایلا څه ته ویلی کېږي؟ نو ایلا دا حرف دی قسم ته ویلی کېږي په لغت کې، او په اصطلاح کې چې نو ایلا دې ته ویلی کېږي چې سړی خپل کور والا ته قسم وخوري چې زه به 4 میاشتې یا د دې نه زیات تا ته چې نو هغه نه نږدې کېږم. اوس که دې 4 میاشتې یا د هغې نه سیوا تېرې شولې او دې خپل کور والا سره چې نو هغې ته نږدې نه شولو او دا زمانه په ده تېره شوله نو دا کور والی په طلاق باین سره چې نو هغه طلاق شوله، جدا شوله. ده نه ایلا شریعت کې اصطلاح کې دې ته ویلی کېږي چې سړی خپل کور والا ته قسم وخوري چې زه به تا ته 4 میاشتې یا د هغې نه سیوا نه نږدې کېږم او 4 میاشتې تېرې شولې او دې ورته نږدې نه شولو، ده باندې دا ښځه په طلاق باین سره چې نو دا طلاق شوله. دی به اوس د دغې نه وروستو بیا چې کله دغه ښځې سره واپس میلاوېدل غواړي نو دی به طلاق نو هغه واقع شوی دی به اوس نکاح کوي، تجدید نکاح به کوي، بغیر د نکاح نه دی د هغې سره نشي میلاوېدی. نو دې ته ایلا ویلی کېږي. بعضې وخت کې زمونږ خلک اکثر چې نو هغه د عمر هم قسم خوري، زه به تا ته نو هغه ټول عمر نه نږدې کېږم، څوک وایي زه به تا د کال نه نږدې کړم، دا چې وخوي نو اوس چې کله دغې وشولو نو دې ته ویلی کېږي ایلا قسم. بیا که د 4 میاشتو نه په کمی قسم خوړلی، 4 میاشتو نه په کمی قسم خوړلی چې زه به تاسو ته نه نږدې کېږم نو بیا به دغه میاشت که میاشت ویلي که 2 ویلي که 1 ویلي هغې مرو به صبر کوي. که یې صبر ونه کړلو د دغه کمه موده چې د قسم خوړلی دغې نه مخکې میلاو شلو نو بیا به دا سړی چې نو کفاره ادا کوي، د قسم چې نو حانس کېدو کفاره به ادا کوي. لکه حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلاة والسلام هم چې نو ازواج مطهرات سره اعلا کړي غزوه خیبر چې نو هغه فتح شو، بیا مخکې مونږ ویلو د هغې نه وروسته مال غنیمت رالو، ازواج مطهرات امهات المؤمنین چې نو د هغې طلب وکړلو چې زمونږ فریضه کې دې پراخي راشي. الله پیغمبر د هغوی نه خفه شولو، بالخانې ته چې نو هغه وختلو، بیا یو کم 13 ورځې چې وشولې د الله پیغمبر واپس راکو شو. ازواج مطهرات عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه چې نو فرمیل الله رسوله تاسو خو د یوې میاشتې دپاره اعلان وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام میاشت کله چې نو هغه د 13 وي او کله د یو کم 13 هم وي. نو که دغه موده یې تېره کړله او د ورسره میلاو نه شو د بیا پې نه قسم کفاره شته او نه چې نو طلاق واقع شو. خو که چېرته 4 میاشتې یا د هغې نه سوای وویلو او بیا دغه 4 میاشتې چې نو هغه تېره شوله او دې دوران کې نزدېکت ونه شو نو دا ښځه په طلاق باین سره چې نو هغه څه شوله جدا شوله. نو دلته الله جل جلاله د هغې رسم چې نو رد وکړلو چې هغه کسان یؤلون من نسائهم
چې د خپل خزو سره چې نو ایلا کوي قسم ورته خوري تربص 4 اشهر چې دا هغه چې نو مهلت وی راغی درنګ به تیری د سلورو میاشتو فإن فاء بیا کچری هغه رجوع وکړي فإن الله غفور رحیم رجوع نه معنی چې نو هغه دا چې د خپل قسم د سلورو میاشتو کې دنه میلاو شي نو که سلورو میاشتو کې دنه د میلاو شولو نزدېکت یې وکړو نو په دغه نزدېکت کېدو سره اوس دغه باندې په دغه باندې صرف د قسم کفاره راله او دا چې نو ښځه طلاق نه شوله که څلور میاشتې تېرې شولې نو بیا موږ وایو ښځه بیا پې طلاق کېږي فإن الله غفور بېشکه الله پاک چې نو بخونکی او رحیم دی وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم او الله جل جلاله فرمایي که چېرته د هغوی چې نو پخه اراده د طلاق وي یعنې د څلور میاشتې ویلي او دی بس په دې کې ورته رجوع نه کوي طلاق چې دی نو هغې اراده نو بیا دغه طلاق به واقع شي فإن الله بېشکه الله پاک سمیع اورېدونکی علیم او پوهه دی نو څلوره میاشته په کم شولو نو په دغه صورت کې دغه بیا الای شرعي نه ده البته قسم دی الای شرعي نه ده البته قسم دی د ورته 2 میاشتو قسم وخوړو چې زه به 2 میاشتې تا ته نه نږدې کېږم یو میاشت به ته نه نږدې کېږم 6 ورځې به ته نه نږدې کېږم نو که دغه قسم وخوړو د دغه قسم پاسداري به کوي که دغه مودې کې دنه نږدې شو بیا به د قسم کفاره خو شرعي هغه اعلان چې په هغې سره بیا طلاق واقع کېږي نو هغه 4 میاشتې ده الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي للذین آی کسانو د پاره یؤلون چې کم قسم خوري من نسائهم خپلو ښځونه تربص مهلت دی 4 اشهر د 4 میاشتو فإن فاءوا بیا کچرې هغوی رجوع وکړي فإن الله نو بېشکه الله پاک غفور بخونکی رحیم مهربانه دی وإن عزموا الطلاق او کچرې د هغوی پخه اراده کړې وي د طلاق فإن الله نو بېشکه الله پاک سمیع اورېدونکی علیم پوهه دی